الله زموږ د سپین ږیرو حفاظت وکړي، الله زموږ د مور او پلار حفاظت وکړي، الله زموږ د بچو حفاظت وکړي، الله زموږ د بیبیانو زموږ د خویندو میندو د هغوی د عزتونو حفاظت وکړي، الله زموږ د سپین ږیرو حفاظت وکړي، الله زموږ د علماو حفاظت وکړي، الله زموږ د مساجدو مراکزو مدارسو او دیني خانقاهانو حفاظت وکړي. الله څومره زما استادان دي چا نماز زده کړه کړې ده، چا نماز بیت کړی دی، الله د ټولو په عمرونو کې علمونو کې کورونو کې ایمان حال اولاد کې الله ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. خصوصا د استاد محترم جناب مفتی حسین احمد محمودي صاحب الله دې په ژوند کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. الله په ژوند کې او په علم کې او په کور کې او په مال کې الله ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. الله زموږ د ټولو مسلمانانو په ژوند کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. الله زموږ د خدمت دا سلسله د قیامت پورې جاری او ساری وساتي. څوک چې زموږ د دم د بندولو د ناکامولو د بدنامولو کوشش کوي، الله که خپل دی او که پردي دي که زنانه دي او که نارینه دي، الله زموږ د حفاظت وکړي او ته ورسره پوه شي. الله څوک زموږ خلاف څه قسمه ګډوډې منصوبې لري، الله په دغه خپلو ګډوډو منصوبو کې ناکام او نامراده کړي. الله زموږ د ټولو مسلمانانو د هر طرف نه حفاظت وکړي. الله ماته اخلاص را نصیب کړي، عاجزي او تقوا راکړي پیدا کړي. الله د هر رنګ د کبر او غرور، ریاکارۍ، بد اخلاقۍ، لالچ او دروغو نه ما مو ساتي او زموږ ټول خادمین هم تو ساتي. څومره چې دلته موږ سره خادمین دي او په هغې کې الله څوک چې کوم دي ترغنه دي بنیته دي، الله زما د اخلاص کې الله زما د ختم کې الله ما د هغې نه چې کوم دی جدا کړي. او چې کوم ما سره اخلاص واله دي او په ما خفه کېږي او زما په دې ذهن خفه کېږي او زما په مریضانو باندې خفه کېږي او اخلاص دې پکې درغلې نه دي، نو الله ما سره د مرګه پورې چې کوم دی قایم او دایم وساتي. او الله څومره زموږ خادمین دي پکې بیماران دي الله شفا ورته ورکړي، په کور کې د چا څه قسمه مشکلات دي مشکلات یې ختم کړي. یو خادم دی د هغه د زوی اپریشن شوی دی، الله د خپلې خولې لارې ورله ډارو کړي. الله زموږ دا دعا ورله د شفا د صحت د برکت او د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړي. کومو خویندې میندې کومونه دشمنۍ کې مبتلا دي، الله هغه دشمنۍ په دوستۍ او په رشتهدارۍ باندې بدلې کړي. او موږ ټول مسلمانان د لا اله الا الله نه وساتي، د کورګرو نه، د تعویذګرو نه، د جادوګرو نه الله زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. او څوک چې په څه قسمه بیمارۍ کې مبتلا دي، الله د کور د ټولو نه مخکې ټولو ته شفا ورکړي. دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.